الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زما عزت مندو اوریدونکو کتونکو، اللہ پاک انسان پیدا کړی دی، د انسان خالق ته، مالک ته، رازق ته. دا کم مونږ سره چې خپل ځان، کم نفس دی، کم جسم دی، د دې مالکان مونږ خپل نه یو. دغه شانې مونږ له چې الله کم مال راکړی دی په دنیا کې، د دې اصل مالکان دا مونږ نه یو، اصل مالک الله دی. مونږ عارضي چې څو پورې دا زمونږ په لاس کې دي، مونږ ژوندي یو، نو دا مال زمونږ دی، مونږ دا استعمالولی شو. لیکن اصل کې د دې پیدا کوونکی او اصل مال د دې مال هغه الله پاک دی. او دغه شانې زمونږ دا ځان چې پیدا کړی دی، زمونږ دا جسم، زمونږ دا بدن، دام دی الله دی، دې باندې دی الله تصرف دی. څوک دا نشي ویلی چې دا بدن زما خپل دی، ځکه دې نه لاس کټ کوم نو ما ته اجازت دی، ځکه خپه کټ کوم ما ته اجازت دی. نه، دته د دې هیڅ اجازت نشته، بلکې د باندې دا فرض ده چې دې به خپل ځان هغه حفاظت کوي. دغه وجې نه خودکشي هغه په اسلام کې حرامه ده. کني خودکشي کې خو دې بل چاته څه نقصان نه رسي، خو ځان یې مړ کړ نو الله پاک وایي دا جسم، دا روح، دا زندگی ستا خپله نه وه، تا له ما راکړې وه، دې باندې ستا حفاظت تا باندې فرض و. تا خودکشي وکړه، تا حرام کار وکړه، د دې به تا ته سزا ملوي. دغه شانې مال دی. په دنیا کې خو موږ دا ګڼو چې دا مال زموږ دی، موږ څنګه استعمال کو، دا خو موږ په خپله ګټلی. که موږ په جماعت کې ورکوو، موږ که په حرام کارونو کې ورکوو، یا په نور فحاشي کوو، نو زموږ اختیار دی، داسې نه ده. دا مال موږ له الله عرضي راکړی دی، دا به عرضي موږ استعمالو، لیکن هغه ځایونو کې به استعمالو چې کوم ځای کې الله موږ ته اجازت راکړی دی. که موږ دا ووایو چې دا زموږ دی او دې کې زما مرضي ده، نو دا ناجایزه ده او د دې به موږ نه تپوس کېږي، تا له ما مال راکړی او تا کوم ځای کې استعمال کړ. نو دا دوه خبرې دا ثابت دي چې نه مال زمونږ دی او نه جان، دا جسم زمونږ دی، دا دواړه د الله دي. نو دغه وجه نه دا مال انسان سره دنیا کې د اختیار دی چې ته کوم ځای کې استعمالوي،
لیکن زیګونه ورته دواړه خولې شوي دي. او کله چې دی وفات شو هغې نه بعد دا مال د ده اوس نه دی، دا مال دا د وارثینو دی، کم پاتې خلک دي دا د هغو دی. لیکن داسې به نه چې یو کس وایي زما مال دی یا زما د رور دی یا زما د پلار دی، زه چاله ورکول غواړم زه به ورکم، چاله نه ورکول غواړم زه به نه ورکوم. نه، داسې به نه، دا به هغه ځایونو کې تقسیموي او هغه حصې به تقسیموي کوم چې الله پاک ویل دي. کله چې یو انسان مړ شي نو د ده 4 کارونه د مرګ نه بعد هغه د ده حق دی چې هغه وشي. ټولو نه پهله به د ده کفن دفن کېږي، د ده کوم مال دی هغې نه به د ده کفن او دفن کېږي. مطلب دله کافن راوړل دي، دله که خوشبو کافور چې کوم لګوي هغه راوړل دي، یا دغه شانې که ځای نشتي ځای اخیستل دي، لکه څنګه ښارونو کې چې قبر له ځای په بیه اخلي نو دا پیسې د ده مال له به ورکولی کېږي. دغه شانې قبر کنستنو والا هغه څوک ثواب لپاره نه یو پیسې اخلي نو هغه پیسې به هم د ده مال نه ورکولی کېږي. دا چې کوم مال دنه پاتې شوی دی ټولو نه پهله د ده دا حق دی چې د ده دا مال نه به دا ټول شیزونه ادا شي. هغې نه بعد دویم کار به چې کېږي هغه به د وصیت وي. د چې کوم وصیت کړ دی په درېیمه حصه کې به هغه وصیت نافظېږي. په دویم نمبر باندې قرض دی، پهله کفن دفن دی، دویم قرض دی. د باندې چې کوم قرض وي هغه قرض به د ده مال نه ادا کولی کېږي. که د ده مال مثلا 10 زره دی او قرض هم د باندې 10 زره ده نو دا ټول 10 زره به هغه په قرضه کې ورکولی شي. او په دې قرضه کې بیا د ده د ښځې مهر هم دی، که چې ته مهر یې نه ورکړی نو هغه مهر به د دې قرضې نه ادا کېږي. درېیم نمبر باندې بیا دی وصیت، جایز وصیت. د چې چا لپاره وصیت کړی دی نو هغه وصیت چاله چې کړلی شوی دی هغه له به دې مال نه مال ورکولی کېږي. لیکن هغه هم درېیمه حصې نه زیات به نه. مثلا 3000 روپۍ دي د مال ته پرېښی دی نو هغې کې صرف 1000 روپۍ کې د وصیت صحیح دی، نور 2000 کې د وصیت هغه نه چلېږي. که د وصیت کړی هم بیا به هغې باندې عمل نه کېږي، صرف 1000 روپو کې بعد د وصیت کېږي. وصیت هم هغه چاله چې کوم د بارس وکړي د ده وارث وي، زوی لکه چاته چې اسم ملاویږي هغه لپاره وصیت جایز نه دی. درېیم وصیت شو. څلورم نمبر باندې بیا دا دی چې د ده کوم مال نور پاتې شوی دی د 3 شیزونو نه هغه به په وارثینو باندې تقسیمیږي. کوم د ده خاندان کې د ده زامن دي او لوڼی دي، دغه شانې ښځه یې که پاتې ده، روڼی دي، نو څومره چې د رشتهداران دي هغه چې اسلام کومې حصې خیل دي هغه حصې به هغو باندې تقسیم شي. او دا اسلام دا موږ ته حکم را کړی دی چې مرګ نه بعد چې کله دا 3 واړه کارونه وشلل هغې نه بعد ټولو نه پهله کار چې دی هغه دی میراث تقسیمول. زمونږ خلک په دې کې ډېره سستي کوي، 10 کاله 20 کاله عمرونه تېر شي او مال تقسیم شوی نه وي. حالانکه اسلام موږ ته دا وایي چې د مرګ نه بعد ټولو نه پهله کار چې کوم دی دې 3 نه بعد هغه به ته میراث تقسیموي. او نن که موږ وګورو خپل معاشره کې خاندانونه پاتې دي هله تقسیم شوی نه دی، او که څوک مطالبه وکړي نو هغه ته بیا بد ګڼلی کېږي چې دا وګوره ته نه خپل مړی هېر شو. حالانکه دا موږ د اسلام وایي چې د مرګ نه بعد پهله کارونو کې هغه میراث تقسیمول دي. او قرآن وی مما قل منه او کثر، که هغه لږ وي او که زیات وي. خدای دې کړي چې 100 روپۍ ولې نه وي لیکن هغه به تقسیم کړي چې حقدار ته حق ورسي. هغې کې رو کېدل او نه ورکول یا ویلا صبر وکړه دا انتهایی د ګناه کار دی. او بیا څوک مطالبه وکړي هغه ته بد ګڼي. نو پکار دا چې د مړي نه بعد د هغه مال هغه حقدارانو ته ورسي. او که څوک مطالبه وکړي هغه ته وایي لا اوس خو مړی شوی دی او ته بیا مال غواړي، پکې 10 کاله تېر شي خو هغه نه څوک مطالبه نه شي کولی، هغه مال دغه شانې پروت دي. بیا چې لږ وخت تېر شي څه پکې مړه شي او دغه شانې نور اولاد شي نو بیا چې هغه اصل حقداران دي هغو پته پکې بیا نه لګي چې دا اوس چاله ورکړو. په دې وجې نه په میراث تقسیمولو کې جلدي کول دا د اسلام حکم دی. او ستاسو په مخکې چې کوم آیات وایي الله پاک وایي یوصیکم الله فی اولادکم، الله پاک تاسو ته دا تاکیدي حکم کوي
دا څنګه دې چې تاسو ته رائے راکړي چې تاسو وکړو چې صحیح دا کوونه کو دا حکم کوي الله تاسو ته چې تاسو اولاد مبارکي للذکر مثل حظ الانثیین چې الک لپاره بات جنکو ډبلی یعنی الک ته دوی شی ملاوي کی نو جنې ته به یو یې ملاوي دا الله پاک موږ ته حکم کوي چې تاسو بدا تقسیموي څنګه چې موږ باندې موږ فرض دي روزه زکات فرض دي د قشانی د مال تقسیمول حقدارانو تورکول دا هم په موږ باندې فرض دي بیا دې کې سلور کسان داسې دي چې هغه ته مال نه ملاوي یو سړی مړ شو دی هغه وارثان پاتې شل هغه کې سلور قسم خلق هغه ته د مال نه ملاوي پهلا اختلاف دین چې د دوه ډول دین مختلف یو مسلمان دی او بل کافر دی پلار مړ شو هغه مسلمان دی زوی کافر دی نو ته مال نه ملاوي یا الټا دا یو مسلمان دی او بل کافر دی نو دوه ډول ته میراث کې مال نه ملاوي دویم نمبر دی اختلاف دارین چې د دوه ملکونه جدا جدا دي لیکن ملکونه هغه چې کوم ځای کې لکه یو دارالاسلام دی چې کوم کې اسلامي احکام دي ټول بل دارالکفر دی چې هغه کې د اسلام یو عمل باندې تعامل نشي کولای نو داسې چې د ملکونه جداوي داسې نن سبا په دنیا کې نشته تقریبا ټول ملکونو کې اسلام اجازه دی خلک خپل مسکی او اسلامي ملکم چې پورا اسلامي وي نو داسې په دنیا کې نشته نو دویم سبب دا دی او دریم سبب هغه قتل دی که یو سړی خپل پلار ووجه یا خپل رور ووجه او که د رور یا پلار اسې مړ وي نو دته به مال ملاوي ده لیکن کله چې د ووجه اوس دته په دې میراث کې هیڅ څه نه ملاوي دی قاتل له نو قاتل تبا په دې مال کې هیڅ څه نه ملاوي او سلورم نمبر دی غلام یو سړی مړ شو دی هغه زوی دی لیکن غلام دی دام نن سبا په دنیا کې نشته نو دته به مال نه ملاوي نو دا سلور کسان نه علاوه نور چې د کوم وارثین دي کوم ورثه دي هغه ته مال ملاويږي او هغه رئیسه به ملاويږي څومره چې اسلام موږ ته په قرآن کې خیل بیا زمونږ په دې علاقو کې یو مسله بل دا چې ما خپل زوی عاق هغه څه غلط کارو کی یا په قرضو کیږي نو دې اخبار کې ورکی چې ما خپل زوی عاق دینه پس د سره زما سره اس لین دین نشتی او د سره چالین دین کو نو زما ذمہوار نه او دا اقنامات په اخبار کې ورکی بیا ټوکړه ځان سره یخي او بیا چې کله سړی مړ شي نو ورثای بیا ساره اخبار ټوکړه راو باسي چې زما پلار دې اکړې ولان کې طلب شیشه نه ملاويږي اسلام کې د دې هیڅ حیثیت نشته یو سړی مړ شو او د زامنو ته حصہ ملاويږي نو څنګه چې نور زامنو ته ملاويږي هغه شانه بده ته ملاويږي اکول دا په اسلام کې نشته او میراث دا سه حکم دی چې دا هیڅ هغه څوک محروم کول نشي نو دا اقدامات د اسلام کې هیڅ حیثیت نشته چې زما زوی ما کړه دی او هغه ته مال نه ملای نو دا کول دنیاوی طور باندې وتا ته سفیده ملاو شي تبه کې سونو نه بچي که هزار در پسراغه چې تبه اخبار وخی چې بھئی ما خو کړه دی لیکن په اسلام کې چې کله یو سړی مړ شو څنګه چې نور جات کو ته میراث ملاويږي ته پشانه بدو ته ملاوي نو دا اقول والا پدې کې نشتی صرف دا سلور کسان چې کوم ماستا سو مخ وي دین علاوه نور ټول ته چې هغه مال ملاويږي بیا دویمه مسله زمونږ دای چې اکثر زمونږ په دې علاقو کې جنکو ته حصہ نه ملاويږي میراث کې جنکو ته حصہ نه ملاويږي او مختلف بہانے کیږي کله وی جنې معاف کو څنګه معاف کو دور ته وی چې ته مال اخلي هغه جنې دا هغه ته پته ده کما وی چې آو نو زما رور به ما سره رور ولی ختم کی ما ته وی کور ترانه شي مال به زما مال راکی نو زما به نه موري نو امروري نو به فوري نه برويرمي نو خريوني او نه به زما اخترو کې چتتلري هغه ورته وی زنا اخلم ما ته معاف دا څنګه معاف کړه دا څنګه معاف کېدل نشتی ته خپل میراث ټول تقسیم کا او د خور لدی ورکه چې هغه په قبضه وکي هغه نه بعد دی بیا ته هغه واپس خپل مرزه مننه نو خور له حصہ ورکول څنګه چې الک لدا د قشانی جنای له ورکول دا فرض دی ور نه کو دا مال دا حرام دی پته منی او یا داسې ویل کیږي چې موږ خپل د خور واده کړو هغه کې موږ هغه جهیز ور کړو لحاظ دی حصہ نشتی جهیز ورکول او میراث دا جدا شي دي جهیز مو ورکوا تا من فرض خو نه دی هغه خو ته معاشري د لاسا مجبور ای کتا ور نه ته خلک په دسر غاندي چې لور خوري واده کړه او شیشه ولا ور نه ک هغه خو ته د خلکو خپل بندول لپاره تا ولغونه جهیز ورک او بلې غاڼه ته دغه میراث خوري
میراث ورکول دا په تا باندې فرض دي، په جهیز باندې ته نه خلاصېږي. او که دغه خبره وي نو ستا پلار خو ستا واده کړی و، که ته هلک یې ستا پلار تعالی واده نه و کړی او ته که حساب وکړي نو ستا واده باندې خرچه هغه د جنۍ نه زیاته راغله. پکار دا ده چې بیا ته مال مه اخله. تعالی یې واده کړی و، هغه مې نه ډېره خرچه شوې وه، بس دا مال نه تا اخله نه دې خور له ورکوه. لهذا دا غلطې خبرې دي چې کوم زمونږ په معاشره کې دي. خور له به اخته شانې حصه ورکوي کوم چې اسلام ویل دي، او ښه به نه راباوې ورکوي. دا تا باندې حق دی، دا د هغې حق دی چې دا هغه واخلي. بیا که هغه چاته مطالبه وکړي چې مال زما مال راکړه، نو بیا هغې سره چې کوم کار کېږي او کوم حشر کېږي هغه زمونږ سامړه دی. هسې هم زمونږ په معاشره کې ښځې مظلومې دي، لیکن دې میراث په مسله کې هغو سره ډېر زیات ظلم کېږي. او موږ که وګورو نبی علیہ السلام حدیث دی، چا چې یو شبر ورته وایي یو لیش ځمکه دې چا قبضه کړه چا یې واخسته، الله پاک به هغه قیامت په ورځ و ځمکې د هغه مری ته واچي. موږ که دا یو ډیکس مری ته واچو موږ 15 منټه نشي برداشت کولی. و ځمکې توق دا چې چا مری ته راغی هغه به څه کوي؟ او یو لیش هغه یو فوټ هم نه دی، 9 انچ جوړېږي. دومره ځمکه دې چا قبضه کړه. نن که موږ وګورو موږ د خویندو هغه حصه زمونږ په مال کې موږ ادا کړې ده که نه؟ دغه شانې موږ وګورو زمونږ والد هغه خپل د خویندو زمونږ د ترورانو حصه یې خپل مال کې ورکړ ده که نه دي ورکړي؟ نو که نه یې ورکړي موږ له پکار ده چې کوم مال موږ ته راغلی دی هغه مال د موږ خپل ترورانو له حصه ورکړو. که هغه وفات شوي وي د هغو جات کله دا موږ حصه ورکړو دې لپاره چې زمونږ د والد ژوندی دی او که وفات دی د هغه کار له دې نه خلاص شي. یعنې په دې باندې به هغه ته عذاب وي چې هغه خپل خویندو له مال نه دی ورکړی. نو دا مال ورکول دا په موږ باندې فرض دي چې دا مال دا موږ ورثاو ته حواله کړو. بیا زمونږ په دې علاقه کې یا یو سوال دا کېږي چې آیا مال به صرف هغه تقسیمېږي کوم چې یو سړي ته د پلار نیکه طرف نه میلاو شوی دی؟ نه، داسې به نه وي. یو سړی مړ شو هغه سره چې څومره مال دی چاہے هغه د پلار په میراث کې ورکړی و، نیکه طرف نه میلاو شوی یا د خپل ګټل دی یا دله چا تحفه ورکړ ده یا دله څه انعام کې میلاو شوی دی، څومره مال چې دی هغه لږ وي او که زیات وي دا ټول مال به په ورثاو کې تقسیمېږي. دا به نه وي چې کوم پټې نیکه طرف نه را روان دی هغه پټې به تقسیمېږي او د چې کوم ګټل دی هغه به نه تقسیمېږي. دا ټول به برابر تقسیمېږي او څومره چا حصه رسي دا ټول به هغه ورکولی کېږي. بیا یو بله مسله چې یو سړی خپل په ژوند باندې چې دی هغه خپل مال تقسیموي نو دې ته به میراث نه ویلی کېږي. بیا ځکه میراث هغې ته ویلی کېږي کوم چې یو سړی مړ شي او هغې نه بعد چې بیا تقسیمېږي. دی خپل په ژوندون باندې تقسیموي نو دا د خپل مال دی چې تقسیموي. نو د لپاره پکار دا د اسلام دا ترغیب ورکړ دی چې دی بیا هلک او جنۍ له برابر ورکړي. هسې که دی مړ شي نو هلک له به 2 حصې میلاویږي او جنۍ له یو، لیکن که په ژوندون تقسیموي نو اسلام ته ویل دي چې ته به دا پوره تقسیموي. ښه دا ده تعالی چې ته جنۍ له څومره ورکوي هلک له څومره ورکوي هغه همره هلک جنۍ له هم ورکوي. او که نه دغه شانې تقسیموي چې هلک له 2 حصې او جنۍ له 1 حصه نو بیا هم تا لپاره جایز دی. بل دا ده چې یو سړی ژوندی دی نو هغه زوی دا نشي ویلی خپل پلار ته چې ماله زما حصه راکړه چې پلار یې لا ژوندی دی د دې هېڅ حصه نشته. یو سړی ژوندی دی هغه خپل مال دی، نه د دې زوی پکې حصه شته او نه د دې لور شته پکې، د خپل مال دی. د چاله غواړي چاله ورکوي د خپل مرضي ده. اکثر نن سبا دغه او کیسونه کوي خپل پلار باندې دې مال زما حصه نه راکړي، هغه لا ژوندی دی تاله څه حصه راکړي. هغه که دا مال وغواړي ټول چاله ورکړي تاله پکې هېڅ دغه نشته، ته هېڅ نشي ویلی هغه تا خپل مالک دی. او که ټول تاله راکړي بیا هم هغه له جایز دي، لیکن پکار دا ده چې انصاف وشي او برابر ورکړلی شي. نو که یو سړی په ژوندون باندې تقسیموي نو هغه دغه شانې هم تقسیمولی شي. بیا په ژوندون باندې که دی چاله زیات ورکوي او کم ورکوي نو بیا هغې کې تفصیل دی. یو زوی له زیات ورکه او بل له کم ورکه یا لور له زیات ورکه نو دې کې د تفصیل دی. که ته دا کار دې لپاره کړی وي چې دی دا بل زوی محرومه کړي هغه سره یې ضد دی یا هغه ته نقصان رسول لپاره نو دی بیا ګناهګاره دی چې د یو له زیات ورکه او بل له کم ورکه. نقصان لا چې هغه ته نقصان ورسي یا هغه بالکل محرومه کما نو دا د ته بیا ګناه دی. لیکن که د سره څه وجه وي یعنی یو زوی له ته زیات مال ورکه بل له کم ورکه او وجه دا ده دی وي چې زما دا یو زوی عالم دی یا دینداره دی ځکه دله زیات ورکوم نو د لپاره جایز ده. یا دی ځکه یو له زیات ورکړي او بل له کم او دی دا وایي چې د یو له مې ځکه زیات ورکړه چې زه به دې
بل سره پاتې کېږم چاله مې چې زیات ورکړه نو زما خرچه هغه به ټول دی اوچتوي لهذا ځکه ما ته زیات ورکړو نو د لپاره دا جایز ده نور که اسې دې محرومه کی یا چا د نقصان رسول لپاره دا کارو کی نو بیا دې ګناهګار دی پکار دادا څومره میراث څومره حصې هغه دې چا څومره رسیږي د مرګ نه بعد سړی مړ شو ټول نه پیله کار دغه پکار دی څوک مطالبه وکړي او کو نه کړي لیکن زموږ ځای کې دا نه وي په سلونو کالونو باندې هغه مال دغه شانې پروت وي او باقاعده د دې نه خیراتونه کېږي د مرګ نه بعد زموږ کار پیله خیراتونه چې پیله خیرات وکړو حالانکه خیرات بعد کې دی دا د ورثاو مال دی اوس دې کې وارثان دي څه یتیمانان دي یا څه واړه دي او ته خیرات کوي او دغه مال ټول دغه کوي د هغو اجازه پکې نشته دا خو ته حرام مال خلکو باندې خورئ پکار دا چې د مال تقسیم کی هغې نه بعد که ته خیرات کوي یا ټول خیرات کوي نو اجازت دی یا ثواب هغه ته رسي لیکن مشترکه مال نه چا اجازت نه راکړې یا اجازت راکړی دی لیکن هغه مجبور دی که هغه وایي زه اجازت نه راکوم نو شرمېږي په معاشره کې چې پلار پسې خیرات نه کوي تره پسې خیرات نه کوي او تا دغه شانې هغه رانیول دی مجبوره کړی دی نو دا شی انتهایي هغه خطرناک دی بل دا دی که یتیمانان دي واړه دي درسره په دې مال کې شریک دي که هغو تا ته ووایي ما چې زما اجازت دی لیکن د وړو اجازت هغه معتبر نه دی هغه وړوکی دی هغه لا بالغ نه دی نابالغ دی که هغه تا ته ووایي ما هغه اجازت معتبر نه دی ته د هغه مال هغه نشي استعمالولی څو پورې چې هغه بالغ شوی نه وي نو دا یو څو مسلې دي چې دا زموږ په معاشره کې دي الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین